لہذا ہمیشہ دا اللہ تبارک و تعالی نا کثرت سرا تضرع سرا آہوزاری سرا دا سوال کول پکار دے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ ماتا د خپل د ذکر د خپل د شکر او د خپل د بهترین عبادت توفیق راکړي. سورۃ المائدہ آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم. مخي آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام واقعہ ذکر فرمائل چې دغه مکالمه الله تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سره په ورځ د محشر به فرمای. خو مخکې په دنیا کې یہودیت تا او نصرانیت تا پتہ ولګي چې الله تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام په خپل قدرت کامله سره پیدا کړی دی، وجود ورکړی دی، رزق ولا ورکړی دی، او حضرت عیسیٰ علیہ السلام د خپل ټول ضرورتو کې الله تبارک و تعالی ته محتاج وو. باوجود د دینه چې الله جل شانه دا کمال ولا ورکړو چې خلکو ته د حکمت او د سنت طریقې او خبرې خودلې، د تورات او د انجیل علم ورته خودلې شو، او دغه سي پیدایشي ړوند هغه به د الله په حکم باندې بنا کړه، او دغه سی برګي مرض د الله په حکم باندې دم کو نو هغه سم شو، او دغه شان د یو قبر په خوا کې ودرېدو قم باذن الله چې د الله په حکم باندې را پاسه هغه را پاسېدو، او دغه سی يهوديانو چې کله د حضرت عیسیٰ علیہ السلام د قتل سازش مکمل کو، د کور محاصره وکړه، الله رب کائنات په خپل قدرت کامله سره حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانونو ته بر اوچت کو، او د حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشابهت او شکل و صورت هغه په یو کس باندې کې خودو نو دوی د راولګېدل د عیسیٰ علیہ السلام په تصور باندې هغه قتل کو، هغه له پانسی ورکړه. عیسیٰ علیہ السلام الله جل شانہ آسمانون ته اوچت کو، قرب قیامت با دوباره را کوزیږي، د امت یو فرد په حیثیت سره با هغه دنیا ته تشریف وروړي، او دغه سي د خپل دین نه بلکې دین محمدی شریعت محمدی مطابق با هغه اعمال کوي، جهاد فی سبیل الله بکی، دجال چې دی هغه به قتلی، حضرت امام مهدی با تر هغه وخت پورې پیدا شوی وي. نو الله تبارک و تعالی د حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ټول کمالات ذکر کو، ورسره دا هم ذکر کړو چې دا ټول چې سکو باذنی او باذنی بار راغی باذنی زما په حکم. نبی آیتونو مبارکو کې دغه سلسله ده. الله تبارک و تعالی فرمایي چې عیسیٰ علیہ السلام ته
هغه باندې موږ دا انعام هم کړو و اذ اوحیت الى الحواریین او کله چې ما واچولو په زړونو د حواریینو کې حواریین حواریون جمع حواریین دي حواری مرګر ته وي حضرت عیسی علیہ السلام باندې چې کله د يهودو غیرت تنکړه دشمنی او دغه جان خطر کې شو مخالفت شروع کړو دوی حضرت عیسی علیہ السلام او فرمایل په سورہ صف کې ذکر دی من انصاری الی الله د الله د پاره زما مددگار څوک دی قال الحواریون نحن انصار الله آمنا به حواریین حواری په معنا د مددگار مرګرتیا کوونکی او دوست دی نو عیسی علیہ السلام حواریین هغه وی چې نحن انصار الله منګ د الله جل شانه د پاره استا معاونین او استا مددګاران نو دغه ځکه د عیسی علیہ السلام مرګرو ته حواریین ویل څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو ته صحابه کرام وی نو الله تبارک وتعالى د حضرت عیسی علیہ السلام د مرګرتیا د پاره د دوی د مرګرو په زړونو کې دا واچول او اذ اوحیت او کله چې واچول ما ال الحواریین په زړونو د حواریینو کې ان امنو به چې ایمان وروړي په ما او به رسول او پر رسول زما قالوا دوی آمنا ایمان وروړو مونږه وشهد باننا وشهد او تگواشه باننا مسلمون چې یقینا مونږه منون کیو نو معلومه شو چې د ایمان توفیق هم الله تبارک وتعالى ورکي او دغه سي څومره نیک اعمال چې انسان په دنیا کې کوي د الله تبارک وتعالى په توفیق سره کوي زکه یو کس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نه تپوس کوي چې حضرت ذکر کومه خو ما ته پکې لذت او خون نه محسوسي نو حضرت تھانوی رحمت الله علیه ته فرمای چې په ذکر کې لذت مقصود نه دی چې خامخا به ته لذت حاصلېږي ذکر د لذت د پاره نه دی بلکې په دې نعمت باندې د الله جل شانه شکر ادا کړه چې رب کائنات استا جبا په خپل یاد باندې تر اوساتل دا د الله تبارک وتعالى توفیق دی کوم جبا باندې چې د الله ذکر جاری کیږي دا د الله تبارک وتعالى په توفیق سره کیږي ذاتی کمال نه چې کله الله تبارک وتعالى دغه جبنا خپل توفیق واخلي د دقه جب وي په لا یعنی شیزونو کې په غیبتونو کې په چغل خوري کې په ګلم غلوج کې په فحش گفتگو کې با چلیږي او استعماليږي با او چې کله الله تبارک وتعالى توفیق ورکي دقه جب وا د الله جل شانه په ذکر کې با مشغول شي همیشه د الله تبارک وتعالى نه داغه د عبادت او داغه د اطاعت سوال کول پکار دی سرنګ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے معاذ زتا سره ډیر زیات منکم زما تاسو سره ډیر زیات محبت دی او د هغه محبت په وجه باندې زتا ته یو نصیحت کوم چې کله هم ته د مانځنه سلام وګرځي د فرض مانځنه سلام وګرځي نو دا دعا خامخا وایه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے الله مال توفیق راکی چې زه ستا ذکر وکم او ستا د نعمتونو شکر ادا کم او ستا بهترین طریقې سره ستا عبادت وکم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دمرا توجه سره نبی صلی الله علیه وسلم د محبت اظهار ور سره کوي او دا دعا ورته کوي نو چې کله په دې دعا باندې موږ تاسو غور او فکر وکړو موږ ته پته ولګي چې دا څومره اهمه دعا ده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے الله توفیق راکې ماته استاد ذکر او دغه استاد شکر او استاد بهترین عبادت توفیق مال راکې نو دی مبارک دعا نه معلومیږي چې دا توفیق دا د الله تبارک وتعالى طرف نه
मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं उठाए जाते हैं। नो چې کله یو سړی کور نه راوځي قدمونه جماعت طرف ته راوچتوي دا د خپل نه روان کړي بلکې د الله تبارک وتعالى توفیق دی پسې شامل حال وي چې کله هم د انسان په زړه کې کله دا راشي چې دا فلان کې کار زکوم فلان کې زکوم زېما انا دا لفظ چې کله راشي دا د انسان د هلاکت او د تباہی او د بربادۍ علامت وي بیا الله تبارک وتعالى خپل توفیق انسان نه واخلي کاغه بیا لوی نه لوی عالم وي لوی نه لوی شخصیت وي لوی نه لوی حاجی غازی نمازی وي خو چې کله کبر او تکبر زړه ته راغی دغه علم هغه نشي بچ کولی دغه تقوا هغه نشي بچ کولی او دغه بزرګي هغه نشي بچ کولی چې کله کبر او تکبر چې دی هغه په زړه کې راشي لہذا همیشه د الله تبارک وتعالى نه کثرت سره تضرع سره آهوزاری سره دا سوال کول پکار دی اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے الله ماتا د خپل د ذکر د خپل د شکر او د خپل د بهترین عبادت توفیق راکړي لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې واذ اوحيت الى الحواريين چې کله ما واچولو په زړونو د حواریینو کې ان امنو بي وبرسولي چې ایمان وروړي په ما او په رسول زما باندې نو چې کله الله تبارک وتعالى د دوی په زړونو کې واچولو نو دوی ایمان وروړو قالوا لي آمنا موږ ایمان وشهد او ته گواه شه باننا مسلمون چې یقینا موږ منون کیو اذ قال الحواریون هر کله چې حواریون یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطيع ربک ای او من استرب ان ينزل علينا مائده ان ينزل نازل کی علينا پمون باندې مائده من السماء یو دسترخوان د اسمان نا قال دو اتقوا الله او یریګه د الله نه ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان تاسو مؤمنانی د حضرت عیسی علیه السلام نه قوم یو مطالبه وکړه چې ته خپل رب باندې دا خبره ومنه استا خبره به ومني چې مونږ ته د اسمان نه یو تیار خوان او دسترخوان چې دی هغه راکوزیږي چې پاغه کې ډوډۍ هر قسمه طعام لګیدلی مائده هغه دسترخوان ته وی چې پاغي باندې انواع او اقسام خوراکونه تیار لګیدلی هغه ته مائده وی حضرت عیسی علیه السلام قوم ته دعوت فکر ورکړي چې اتقوا الله د الله نه یره کوي د الله تبارک وتعالى به ادبی کوي تاسو به احترامي کوي د رب کائنات د دربار به عزتی ده به حرمتی ده چې دا غینه داسې مطالبات کول چې به تیار دسترخوان راشي او زموږ مخ ته دا کوشي موږ به تیار دا غینه خوراک کو حالانکه انسان په دنیا کې مهنت کوي مشقت کوي او د الله تبارک وتعالى د قانون مطابق تبا حرکت کوي الله جل شانه به برکت درکوي نو په تیار باندې خړل په تیار باندې غختل دا د شریعت او د اسلام د منشا او د تقاضا خلاف دی او د الله تبارک وتعالى نه چې سوال کوي نو مخکې خپل همت بکې کوشش بکې او دا غینه بعد به دا غینه نتیجه الله جل شانه ته حواله کوي لہذا بغیر د مهنت او د مشقت نه دا سوال کول چې اسمان نه د تیار باندې دسترخوان راشي او زما مخ ته غړیږي او هر قسمه خوراک د پکې موجود وي دا تاسو د الله تبارک وتعالى د دربار توهین کوي عیسی علیه السلام تو فرمایي چې قال اتقوا الله دا الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان قالوا دوی نريد غواړو مونږه ان ناكل منها چې خوراک وکړو مونږ دا غینا وتطمئن قلوبنا او چې کلک شي زړونه زمونږه ونعلم او پوه شو مونږه ان قد صدقتنا چې یقینا رښتیا ویل تا مونږ ته ونكون عليها او شو مونږ پاغي باندې من الشاهدين د گواهی کوونکو نه باندې دا جوړ کړه چې مونږه د تیار دسترخوان دي لپاره غواړو چې روزانه مونږ ته برنه تیار نعمتونه راشي او تیار دسترخوان چې مونږ ته مخ ته غړیږي او هر قسمه خوراک پکې موجودي نو زموږ ایمان به لږ نورم مضبوط شي او نورم زموږ یقین به راشي چې ته الله رښتینی پیغمبري نعوذ بالله د حضرت عیسی علیه السلام د امتحان اغشتو د پاره او دغه چې د خپل هغه سستی او غفلت پټولو د پاره د الله تبارک وتعالى د دربار به ادبی او به احترامي وکړه حالانکه الدين كله ادب دین اسلام سراسر د ادب نوم دی بے ادب محروم شوت از فضل رب بے ادب انسان د الله جل شانه د فضل نه چې دی هغه محروم کیږي
دین پورا سراسر د ادب نوم دی، د الله د نوم، د الله د دین، د خپل مشرانو، د خپل استادانو، دا د ادب نوم دی. د دین اسلام بنیاد هغه په ادب باندې دی. نو لہذا قطعا بے ادبی د الله جل شانه د دربار یا د خپل مشر یا د هر عزتمند بے ادبی بے احترامی دا روانه دی. الله تبارک وتعالى بیا د مائده چې دغه نازل کړه رسو آیت مبارکو کې دی تفصیل روان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.